السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو د کې پاچا اصلي قاتلان ګرفتار شول. راځئ مینوالو موږ سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې د تاسو ته د یادګینه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو د خیبر پښتونخوا یو مشهوره سندرغاړی چې نوم یې کفایت شاه باچا ده چې دا خپله د صوابۍ د زیدې اوسېدونکی دی. عزتمنو تاسو ته یاد وي چې دا په جومات کې دغه شانتې قاتلانه حمله پرې شوې وه، قاتلانو ایښتې جومات کې دننه باندې چې عزتمنو د هغې نه بعد بیا دا شهید شول او د ده جنازه مو شوله چې تر اوسه پورې عزتمنو د ده دغه شانتې د قاتلان نو ګرفتار شوي. بیا موږ ته عزتمن خپلو مینهوالو وویل چې د کفایت شاه په خاطر باندې موږ ته نوی معلومات راکړه. هغې نه بعد عزتمنو موږ د کفایت شاه خپلو خپلوانو سره رابطه وساتله. هغوی راته په جواب کې وویل چې نه، تر اوسه پورې قاتلان لا نه دي ګرفتار شوي. قاتلانو خپل کورونه پرېښي دي، خپل ځایونه پرېښي دي او چېرته کې تللي دي چې د دې خبرې موږ ته هم پته نشته دی چې دغه قاتلان اخر کوم خواته تښتېدلي دي او که نه ژوندي په ځمکه دننه شوي دي. عزتمنو د کفایت شاه په اړه باندې ځکه نوي معلومات تاسو ته درکړو چې دغه موږ نه خپلو مینهوالو ډېره غوښتنه کړې وه چې د کفایت شاه په اړه موږ ته نوي معلومات راکړئ، د کفایت شاه باچا قاتلان ګرفتار شول او که نه. مینهوالو د کفایت شاه باچا قاتلان تر اوسه پورې لا نه دي ګرفتار شوي. دوی د ډېره پخوا نه دښمني شروع ده او ډېر پخوا دښمني د عزتمنو د دوی دغه کوم قاتلان چې دي نه دې نه مخکې هم په کفایت شاه باچا دلې باندې ډېرې حملې کړې وې چې دغه شانتې عزتمنو د کفایت شاه باچا زوی په دغه کې لګېدلی او مړ شوی و. په هغه ټیم کې عزتمنو کفایت شاه باچا په کلي کې نه په دوبۍ کې و چې هغه خبر شو نو راغلو او د خپل د زوی بدله یې دلته کې واخیستله. په هغې کې عزتمنو بیا کفایت شاه باچا جیل ته هم تللی و. الله تعالی دې وبخښي چې دې عزتمنو ډېرې غریبانه د خیر ښېګړې کارونه هم کړي. مینوال زموږ د سره تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.